که داسې بجلي ماله راکړې نو څه ضرورت نشته ماته څه حاجت شته چې د هغه نه ماته سکون نه دی میلاو د خلکو کینسر مرض دی بجلی کو یا خو که داسې بجلي راکوي د سره نشته ضرورت در ټول که دا لینډ یم در ټول که د تحصیل کې کم تکلیف دی د سکول ماشومانو ته داسې بجلي ضرورت در ټول که دا لینډ یم در ټول که دا ستنې دي اخر وایي چې تنګ شي په جنګ بشي ته لاندې ودرېږه بجلي بنده که موږ به دې ستنو ته وخېږو ځکه چې پاکستان غریب دی هغې کې لړمینان نشته ملونه ګرځي او موږ د موبایل هغه نشته دی ولې موږ پاکستان کې نه نو زه خو د دې ټیم نه د میډیا وسایط باندې دا دغه کوم چې یاره 3 ګنټې بجلي خو قطعا موږ ته نه ده پکار که بجلي راکړې خو 10 ګنټې به راکړې که 10 ګنټې بجلي دې را نه کړله نو زموږ د تحصیل پلانغار په دې لین باندې څومره کړي زموږ مکمل د پول یو نه بای شا کې چې تاسو ته پته لګي چې نن 14مه 15مه ورځ ده چې دغه طوفان سره کومه بجلي خرابه شوې ده نو یقینا هغې نن 15مه ورځ ده چې هغه بجلي دې طرفونو ته نه راځي بلا خلکو ته د اوبو تکلیفونه دي نو دلته کې راغلي یو دوی سره احتجاج کړی دوی سره به تپوسونه کوو سلامونه ورور وعلیکم السلام انور بھائی تاسو الریډي خو موږ ټولو ته پته لګي چې بجلي ډېره زیاته خرابه کړې ده نو په دغه هکله باندې تاسو څه ویل غواړئ مننه کوم خلیل بھائی تاسو راغلی دلته زمونږ د پاره همداسې د اواز د اوچتولو یو اقدام وکړو یو کوشش هم وکړو راغلی ډېره مننه فرسٹ آف آل خو زه خپل انټروډکشن کوم زما نوم انور شاه دی تحصیل پلانګار سره تعلق ساتم او تعلق مې زیات تر د کیلکوټ سره په دې حوالې سره مې ډېر خلک پیژني بهر کې د هلو ځلو طرف ته راځو هلې ځلې دا دي چې بل ورځ څه کم طوفان راغلی د هغې په وجه چې کومه بجلي موږ ته خرابه شوې ده نو هغه بجلي تر ننه پورې داسې یو وګړی پیدا نه شو چې هغې موږ له راغی او د دې شي تفوس یې وکړو ته راشه نن ما سره دومره تکلیف ته په پلانغار تحصیل کې چې زما د سکول بچي ته اوبه نه میلاوېږي زما دلته یوه ډیګۍ جوړه کړې ده هغه د ورځې 2 پیریډه کېږي تشېږي خره چې دا د شمسۍ سیسټم دی که نه وی نو نن به دلته د سکولونو څه حالات دی 2 سکولونه ګورنمنټ سکولونه دي ما څه او هغه چې ځي او راځي صرف دغه ډیګۍ له راځي ولې چې دا د شمسۍ د برکته ستا بجلي ده دا که داسې بجلي ماله راکړې نو څه ضرورت نشته نه څه حاجت شته د داسې بجلۍ نه د داسې مشر ماته څه حاجت شته چې د هغه نه ماته سکون نه دی میلاو په پلان غار کې یو بجلي وه او هغه به په 4 ګنټې په 24 ګنټو کې او په 24 ګنټو کې چې کومه 4 ګنټې بجلي وه هغه به 2 ګنټو ته راله ټک کټ کا د خلکو کینسر مرض دی بجلۍ کو یا خو که داسې بجلي راکوي د سره نشته ضرورت در ټول که دا لینډ یم در ټول که دا ستنې دي درو باسه که راکې او د خلکو باندې رحم نظر کې که زما د اواز هر څوک اوري او الله چارواکي د اواز اوري نو ریکویسټ کوم په دې ماشومانو د رحم نظر وکړئ نن چې په پلانغار تحصیل کې کم تکلیف دی د سکول ماشومانو ته فصل خو الله رحم کړی دی که سیلی وکړو ګلی وکړو طوفان خو په موږ باندې وشو خو ځمکې م وتره شوې فصلونه م سیراب شو څه ګلی واله څه سیلی واله خو زه څه کم بد شو نو هغه د باران د مخه دا 4 شپږ ورځې پای دې نه بعد بیا د غنمو سیسټم شروع کېږي نو بس که دغسې حکومت یو دغسې ګورنمنټ یو دغسې مې مشر نو دلته ما په دواړه لاسه سلام دی ما نه دې د خپل تارونه در ټول کړي ځکه چې ما ته د سکل اوبه نه میلاوېږي زه فصل له څه کوم زما د فصل داسې حالات دی زما راشه د څاروو څه حالات دی نه د ګیا څه پته درک لګي بس په دې پولو خپل څاروي م سره که دې باندې و ښه ده که نه وه نو د ګیا د کرلو هغه چې کوم سیسټم و هغه د ځان سره کور کړی بله ورځ بس خبره شوي خدای دې سره د کولهم مسلمانانو کم لړمین چې زمونږ وفات شوی دی بلال صاحب الله دې بس په بچو د رحم نظر وکړي ډېر بهترین انسان ما ته د دقسې انسان ضرورت و هغه هلته د تنګي په لین باندې کار کوو او هغه ځینې بجلی کړونکو د هغه ځینې د هغه پودګي شوې ده که کم خلکو دا افوا خوره کړي او کم خلکو دا خبره کړي چې آیا هغه په دې لینو په هغې باندې موږ دا ټول پلانغار قسم تم تیاري چې په دې لینو د هغه د دغه ټیم کار شوی نه د دې لین هغه ته کرنټ لګېدلې کرنټ که لګېدلی د هغه سایډ نه لګېدلې بکواس خبرې خوند نه کوي د الله دا بکواس خبرې دا چې کم خلک کوي نو دا ښه نه کوي او کرنټ چې کم دی هغه صاحب ته د هغه ځینې لګېدلې زموږ دواګانې د ماشومانو د بشرانو د امزولو د ټولو دواګانې د هغه سره دي ولې چې لکه د خپل لین په دې داسې راتلو په دې خلکو د خپلو بچو نظر په دې خلکو د خپلو وروڼو نظر په دې خلکو د خپلو مشرانو نظر نو هغه انسان ته چې پیدا شوي تا جړل خلکو خندا کړه وایي داسې مړ شه چې ته خاندې خلک جاړي والله چې موږ پسې دا رجالو موږ ته د دغسې سړي ضرورت دی چې راځي او زما تپوس کوي نن زما را تپوس کولو څوک نشته نو زه څه کوم په داسې بجلی ما ته نشته د داسې بجلی ضرورت در ټول که دا لینډ یم در ټول که دا ستنې دي درواله که راکې خپل حق راکړه ریکویسټ کوه جزانه درخواست کوو ګورنمنټ ته چې کم از کم چې 24 غنټو کې 10 غنټې نشي راکولی دا 8 غنټې بجلي خو راته لیول که که نه د اوسه پورې به په هغه لین هم وه په دې هم وه په هغې هم وه تا نن هلته کټ کړې ده زه دلته ولې زه د تراخ جیب یم په پلانغار کې زما څه حیثیت نشته سره شا نوی سره شا پړه قارغانو سپینه خاوره سپین ګیسلې دا ته د دې نه وباسې ته ما په خپل منځ کې اچې دا کار ښه نه دی
ما د خپل من بار کا ما یو ورور ولي وسه پورې چلیدا اوس نه چلیږي څه چل راغی په دې ریکوست کوم اجازه درخواست کوم بیم کوم چې کم از کم مونږ ته د بجلی پکاري هغه د 8 غنټې شي که 8 غنټې نه کېږي نو زموږ کار پې نه چلیږي بیم بهر کې چې دا کمه راتله په دغه زموږ د سکلو کار چالو او چې د فصل دپاره نه راکړي د سکلو د تندې نه مرم والسلام. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د دومره ژورو خبرو. دلته کې زموږ سره سید باچا ماهي هم موجود دی. ستاسو په دې عقله باندې څه وایي؟ دا کوم ستاسو راټول ډېره مننه ادا کوم او زمونږ هم دغه خبرې کوم چې انور وکړې ښې خوږې خبرې وکړلې مطلب چې پلانغار کې دا یو 15-14 ورځې چې حاصلې د راغلی طوفان مطلب چې یو کراس په غالبا خراب نور لینډ صحیح دی حکومت د دې څه تفتیش نه کوي مطلب چې دغه نه کوي مطلب چې په کار ده یو بلال خو نه و چې په دې پلانغار په دغه کې نوکارو دا حکومت څخه ډېر خلک نوکران شته ډېر للمینان شته مطلب چې هدې الله وبخي مطلب چې بل را پاس کا زمونږ ډیو ته هم خواست دی چې د بجلی انتظامیې څخه وکړه مطلب چې مونږ هم تنګ شو اخر وایي چې تنګ شي په جنګ به شي مطلب چې بیا مونږ بیا روډ هم منډوو مونږ به تاڼې ته هم منډوو مونږ به روډ هم بندو مونږ به مطلب نقصان کار کوو ځکه چې مونږ تنګ شوي یو اوبه د څښلو نشته دغه نشته مطلب چې سخت تکلیف دي مشکلات دي نور مونږ له دغه خبرو ډېر چا نه راځي دغه خبرې السلام علیکم. دلته کې زموږ سره بل یو مشر دی زه سره هم خبرې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حسین شاه دی او زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. پرونو 15 ورځې وشوې چې کم طوفان راغلی و زه دوی خوا 2-3 ورځې دا دغه کولی مونږ هم ورته د ټلیفون به ځکه نه کوو چې یاره هر یو شیز دروند و او د هغې په وجه اوس مونږ بار ملګري رابطې کوي د ایس ډي او سره رابطې کوي د اکسینس یې کوي دلته چې زمونږ په لین باندې کم کسان دي نو یو کس ټریننګ له تللی دی کابل ته مونږ رینګ وکړو نو یاره زما پنسن ته 3 ورځې پاتې دي یاره زه نشم درتللی نو دغه خبره هم خیر صحیح د 3 ورځې پاتې دي خو مونږ دومره دغه ته دا بار دا ټلیفون هغه ته کوو چې لکه ته راشه خیر دی ته لاندې ودرېږه بجلي بنده که مونږ به دې ستنو ته وخېږو ځکه چې پاکستان غریب دی هغې کې لړمینان نشته دي زموږ خو د ملک دغه حال دی چې یاره دلته لړمین نشته دی بل بلال دی الله پاک وبخي بلال یو داسې انسان و چې هغه خو د ورځې څه کې نیمه شپه به هم راتلل دلته د بجلی کې به یې کار کوو بل هغه اکسین له مشران تللي دي ډوله اوس ما ته ملګرو ویلي د هغه دا خبره ده چې یاره دا اولډ پاټه چې کم زمونږ لاین دی او چې کم بند دی دا هغې وجلی دی زه دا خبره کوم چې نه دا هغې وجلی دی دا مومن ډیم ته چې کم لاین تللی دی په هغې کې کار کوو دا هغې وجلی دی خو بده قسمت زمونږ په دې خراب دی چې هغه دومره دغه خلک دی هغه د بوټانو خلک دی د هغوی نه څوک تپوس نه کوي ځکه چې په ډیم باندې د چا راج دی نو داسې خلک دی چې د هغوی نه هېڅ څوک تپوس نه کوي بلال د هغه لین وجلی دی نه د پړانغار بجلی وجلی دی بل زه دا خبره کوم چې دلته زموږ څه کم سکولونه دي نو په هغې کې خو اوبه قطعا نشته دی ماشومان د کور نه په بوتلو کې اوبه راوړي او غس کیه د هغې په وجه د اوبو په وجه باندې اکثر زموږ چوټي چې کومه ده هغه هم مخکې کېږي بل دا خبره کوم حکومت ته که چیرې د بجلی غم ونه شو 2 ورځو کې بل را روان پول یو چې زموږ څه بل هېڅ هم نشته دی مونږ به دغه پول یو نه بایکاټ یا دا زموږ خاوره ده زموږ وطن دی دې کې نه مونږ په سوال باندې اوسېږو نه پکې د غلامۍ ژوند تېروو بل دا خبره کومه بل دا خبره کوم د پولیو خبره مو کړله بلکې 2 ورځو کې بجلي ټیک نه شوله نو بیا چې هر قسم روانې دي خلکو وکړه د هغې به انتظامیه ذمهواري والسلام. دا خان چې کوم د ځای او د مخې ته راغونډ شوی دی او احتجاج کوي او جلا فریاد کوي زمونږ د پاکستان حکیمانو ته دا هر ځای چې په پنجاب کې خو په میلونه ګرځي او موږ د موبایل هغه هم نشته دی ولې موږ پاکستان کې دي که کافر څه چل دی نو تاسو مهرباني وکړئ چې په دې باندې خپل غور وکړئ که نه کوئ نو اصل پاکستان دغسې دی کېدای شي نور هم ګډوډ ستاسو موږ هم پکې جیلونه خورو ورته به کوم داسې غټ لیډران تېري دي اورې موږ د هغوی نه ښه نه یو بس سلام. نو زه خو د دې ټیم نه د میډیا وسایط باندې دا دغه کومه چې یاره 3 غنټې بجلي خو قطعا موږ ته نه ده په کار که بجلي را راکړې خو 10 غنټې به راکړې که 10 غنټې بجلي دې را نه کړله نو زموږ د تحصیل پلانغار په دې لین باندې څومره کړي زموږ مکمل د پولیو نه بایکاټ یا را روان پولیو مهم چې شروع کېږي د هغې نه مکمل بایکاټ په 3 غنټې بجلي به زه څه کوم یو ټیم بجلي چې راځي هغه 10 بجې راځي بله 3 بجې راځي بیا د شپې 2 بجې راځي نو 2 بجې به دې ته مونږ ایښي دې ته به مونږ ناست یو 3 غنټې بجلي د مکمل زموږ د پولیو د را روان پولیو دغه نه چې کوم دی زموږ به بایکاټ
یقینا دغه مشرانو چې کومې خبرې وکړې نو دغه ډېرې ژورې او درنې خبرې دي. په دغه خبرو د پاس خبرې کول نه دي پکار، خو که دا بجلي دغسې برقرار او صحیح نه شوله نو بیا به دوی هم دغسې دغه ته به نسخانونو ته هم تیارېږي، بغاوت ته هم تیارېږي. نو الله دې وکړي چې دغه بجلي ورته زموږ دغه آواز دغه اعلی چارواکو ته ور ورسوي، دغه بجلي ورته راپرېږدي او سمې ورته کړي. ډېره زیاته مننه.